د اسلامي امارت امیر المؤمنین ملا هبت الله اخوندزاده تازه فرمان خپور کړی. ملا هبت الله دا ځل د څه په اړه او د چا خلاف فرمان ورکړی او آیا پلی به شي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ملا هبت الله د فرمان له مخې د بې پلیټه او تورو ښیښو لرونکو ګاډو پر ګرځېدو بندیز ولګول شو. د اسلامي امارت د امیر المؤمنین ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان او د سراج الدین حقانی په لارښوونه هیڅ څوک اجازه نه لري چې له نمبر پلیټ او اسنادو پرته ګاډي وکاروي. د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی په یوې ویډیوي استوزه کې ویلي چې د دغې ډلې مشر ملا هبت الله اخوندزاده د یو فرمان له مخې په ښارونو کې د بې اسناده بې پلیټه او تورو ښیښو لرونکو ګاډو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی. ښاغلی قانی وایي د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې بې پلیټه او تورو ښیښو لرونکو ګاډو له څښتنانو سره قانوني چلند وکړي. خو د راپورونو له مخې چې د یادې ډلې د لوړ پوړو او ټیټ پوړو چارواکو ډیری ګاډي بې اسناده او ښیښې تورې دي. ویل کیږي چې د اسلامي امارت ډیری غړي د ګاډو د نمبر پلیټ پر ځای د خپلو پوځي قطعو نومونه او یا هم عربي ویونه یا لفظونه لیکلي دي. په ولسواکۍ کې هم د ولسي جرګې او هم د مشرانو جرګې استازو او یو شمېر زورواکو پر بې اسناده ګاډو باندې د واو جیم میم شین او یا هم نورو پټو نومونو یا مخفف لفظونو په لیکلو سره قانون تر پښو لاندې کاوه. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.